الله تعالی وای ما په مخلوقاتو کې و انسان ته فضیلت ورکړی او په انسانانو کې می بیا هغو کسانو ته ورکړی چې هغه الله تعالی منور په ایمان باندې ګرځولی دي. یرفع الله الذین آمنوا، الله تعالی وای ما لوړه کړې ده، ما پورته کړې ده، ما اوچته کړې ده مرتبه د هغو کسانو چې هغه د ایمان والا دي، هغو پر ما باندې ایمان راوړی. او دریمه مرتبه په انسانانو کې، اول خو الله تعالی په ټول مخلوق کې و انسان ته شرافت ورکړی ځکه انسان اشرف المخلوقات، او په انسانانو کې بیا الله تعالی دویمه مرتبه دویم اعزاز هغه و مؤمن ته ورکړی ځکه ایمان یو داسې صفت دی چې د دنیا ټول صفتونه د دنیا ټول نعمتونه یو طرف ته او ایمان بل طرف ته کې دغه د ایمان صفت د دنیا تر ټولو نعمتو او صفتو لوړ دی. په دریمه مرتبه کې چې الله تعالی په انسانانو کې یو څه کسان را خاص کړي تر انبیاو وروسته الله تعالی و هغو ته لوړ مقام ورکړی دی. الله تعالی فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دریمه مرتبه په مؤمنانو کې هغه الله تعالی و علماو ته ورکړی دی. الله تعالی فرمایي چې ما په مؤمنانو کې بیا لوړه مرتبه سې ورکړې هغه و علماو ته ده ځکه الله تعالی بل ځای فرمایي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. هغه کسان چې هغه د علم والا دي هغو ته الله تعالی خپل صفت ورکړی ده، دا کسان هیڅکله برابر نه دي له هغو کسانو سره کم کسان چې جاهلان دي. دلته استفهام انکاری ده، د دې مطلب دا دی چې آیا د علم والا او د غیر علم والا چې جاهل انسان دی دا سره برابرېدی سي؟ نو استفهام د انکار دپاره دی چې عالم او جاهل هېڅکله هم نسي برابرېدلی. انما یخشى الله من عباده العلماء. په انسانانو کې د الله تعالی په بندګانو کې چې کم کس له الله تعالی څخه زیات ویریږي الله تعالی فرمایي هغه علما دي. انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله تعالی په بندګانو کې تر ټولو چې له الله تعالی څخه ویریږي هغه څوک دي؟ هغه علما کرام دي. الله تعالی په خپل کلام کې بیان کوي. او بل ځای الله تعالی فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان. کم کس له الله تعالی څخه وویریږي، د کم چا په زړه کې چې د الله تعالی ویره پیدا سي الله تعالی هغه ته انعام فرمایي مقام ربه جنتان. نو کم کس له الله تعالی څخه وویریدی نو له دې آیات څخه معلومیږي چې هغه کس ته به الله تعالی جنت هم ورکوي. نو اوس که چیرې تاسو په دنیا کې دا کس معلوموئ چې له الله تعالی څخه ویریدونکي کسان څوک دي؟ له الله تعالی څخه ویریدونکي کسان اول علما دي. او الله تعالی سي علما کرامو ته دومره غټ مقام ورکړی د دې وجه هم دا ده چې الله تعالی دوی منور په خپل صفت باندې ګرځولی دي. محمد رسول الله په حدیث کې فرمایي من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین. دا د هر چا د وس خبره نه ده. د الله رسول فرمایي چې کوم کس ته الله تعالی د خیر اراده وکړي هغه کس بیا په خپل دین باندې پوه کوي. دغه سعادت دغه مدرسه او دا مساجد د دې د حفاظت لپاره چې الله تعالی کوم کسان ټاکلي دي هغه الله تعالی اول واري په انسانانو کې راجلا کړي بیا یې د خدمت ته درولي دي. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. الله تعالی د خیر اراده ورته وکړي. د الله رسول فرمایي العلماء ورثة الانبیاء. علما د انبیاء وارثان دي. ځکه موږ تاسو ته نن 1400 کاله بعد دین را رسېدلی یا نن 1400 کاله بعد زموږ ستاسو د بچانو تربیه په دین باندې کیږي
زموږ ستاسو بچانو ته د توحید کلمه په مسجد و مدرسه کې ورښوول کیږي، دا د علماو برکت دی. نو کم کس چې د نبي پر ځای باندې پاته سي، د نبي پر مسله باندې پاته سي، نو هغه الله تعالی په ټولو مخلوقاتو کې مشرف پیدا کړی دی. په حدیث مبارکو کې راځي فضل العالم علی العابد 70 درجة بین کل درجتین حضر الفرس 70 عاما. د عالم او د بزرگ په مرتبه کې یو هغه کس چې د الله تعالی عبادت کوي، هغه کس چې هغه فیر و مرشد و مورید وي، هغه تسبیحات و کلمات، هغه د ورځې روزه او شپه په عبادت باندې تیروي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فضل العالم علی العابد، د عالم فضیلت پر عابد کس باندې چې هغه شپه و ورځ په عبادت کې تیروي، د عالم فضیلت پر ده باندې 80 درجې لوړ دی. تاسو ته به دا نه معلومیږي چې آیا د 80 درجې به نو څومره وي؟ د 80 درجې به د 80 روپو حیثیت لري، یا به د 80 زرو حیثیت لري، یا به د 80 لکو حیثیت لري؟ نه، د الله رسول فرمایي د دغو 2 درجو په مابینس کې دومره فاصله ده که چیرې 80 کاله یو عربي آس ته دې په مابینس کې وزغلي، هغه 1 درجه به نسي ختمه، له 1 درجې به بلې درجې ته دی نسي ولاړ. دا دومره غټه درجه ده چې 80 کاله عربي آس پر دې باندې تګ وکړي پر هغه درجه باندې، هغه به ځان و 2مې درجې ته نه ورسوي. د دغو 1 او د 2مې درجې په مابینس کې دومره فاصله ده.